کتونکو په څنګ کې مې نور احساس موجوده ده. شکریه یې ادا کوو چې نن 400 نه کم ځوان بېدرکه شوي دي، په دوکه باندې بوتلل شوي دي. هغوی له راغلي دي، د هغوی سره غمرازۍ له راغلي دي. د دوی اکسپیرینس د ژوند ډېر زیات شو ځکه چې داسې ډغرې وخوړې. خلکو پرې ډېر بختانونه ولګول، خلکو پرې ډېر زیات تورونه ولګول. خو زه دې جذبې او همت ته سلام کوم. په دې معاشره کې د زنانه خو هم څه حیثیت دی. زما په چارسه کې دې وخت کې چې څومره ایسیګان دي یا د څومره محکمو مشر دي، نو هغه زنانه دي. زنانه زموږ د دې ویډیو نه پس کیدای شي بیا خلکو ته لږه موقع میلو شي، هغې خلکو ته چې هغوی ډالر او دغه ویوز او لایک لیونې کړي وي. خو دې وخت کې په موږ 400 والو باندې سخته ده. او نور احساس په داسې هر سخته موقع کې چې کوم دی ځان یې ځای ته رسولی دی. خو نن ملاقات کیږي او دا زما د دوی سره دویم ملاقات دی او شکریه یې ادا کوم چې په کومه ایشو کې راغلی ده. خو ډېر زنانه داسې دي چې دوکه کیږي او د دې په نوم باندې هم داسې ډېر خلک وو چې هغوی به د دې نوم استعماله او د خلکو نه پیسې وخلي شوي دي. هغه خبرې هم کوو. خو نن څه وایې تاسو هم دغه کور وکته، دغه خلک هم وکتل، څه وایې په دې؟ دا مهال زه موجوده یم 400 کې. کومه واقعه چې راغلې ده نن زموږ میټینګ په هم وشو هیومن رایټس د سایډ نه، او هغه خلک چې دي هغه ډېر غریبانان دي، ډېر غربت دی. هغوی د خپل حق دونه تپوس نشي کولی. مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ راپاسو او د هغو سره په دې سخته کې څنګ په څنګ ودرېږو، ځکه چې ډېر ظلم شوی دی. او هغه ویډیو به تاسو کتلی وي، زیاتې دونه نه وي پکار. هغه هم زمونږ یو پښتون ورور دی. زه به د حکومت دغه چارواکو ته یم چې راپاسئ او نن د دغه ځوان د حق دپاره اواز اوچت کړئ او د هغوی چې په بچ کولو کې چې څونه هم تاسو مرسته کولی شئ نو زموږ سره وکړئ. نور احساس دغه تپوس په هم کومه چې ډېرې زنانه ډېرې جینکۍ دغه شانتې ځوانان دوکه کوي او بیا ترې پیسې غواړي. ستا په نوم هم دغه شانتې ډېر دوکه شوي؟ ډېر خلک دوکه کیږي، خو نن سبا هغه 21% د نو زه دې خلکو ته یم چې نن سبا په دې سوشل میډیا باندې چې څونه هم ستاسو سره رابطې کیږي نو په دې باندې یقین مه کوئ. کم انسان سره چې تاسو فیس ټو فیس ملاقات نه یې شوی، تاسو لیده کته نه یې شوي، تاسو یې فیملی نه پیژنئ، نو مهرباني وکړئ چې په دغه خلکو باندې یقین مه کوئ. احساس دومره تورونه بختانونه په سوشل میډیا یو ډېر لوی ټرند، د هغې باوجود هم ته چې کوم دی دغه خپل همت تجاري ساتلی، په دې موقع به څه وایې؟ زه د دې خبرې پروا نه کوم چې خلک په څه وایي. خلک باچا پسې هم شاته لګیا خبرې کوي. په دې خبرو زما ځکه پروا نشته چې خلک د خپل کار کوي. خدر دو چې د زنانه ذات په دې معاشره کې کم کردار دی، څه کولی شي؟ زنانه هر څه کولی شي، د سړو سره څنګ په څنګ ودرېدی شي، په هره سخته کې ورسره لاس ورکولی شي، خو که وغواړي الو. خو ډېرې زنانه به ستا شانتي نه وي چې به داسې همت وساتي که نه، خلک حوصله بایلي نو بیا د هغې نه ووځي. نو په دې حوصله چې یو وبیلله نو تاسو بیا د هېڅ نه شوئ. حوصله مه بیلئ، دغه شان ډاډ اوسئ، کلک اوسئ، د خپل حق تپوس کوئ چې په څه باندې ستاسو ضمیر نه ملامته کوي. نو هغه کار مه کوئ او نور چې څه غواړئ کولی شئ. هغه زنانو ته څه میسیج ورکوي چې هغه دې پیړ تر وتل غواړي یا خدمت کول غواړي، خو د دې معاشرې د دې تت نظر په وجه باندې ولې دلته هر سړی په شک په نظر ګوري که نه چې یاره د دې زنانه سره دا لږ ودرېده، ده بس خپل کار وي، دا به خپل کار وي. دغه خلکو ته زه وایم چې تاسو انسانانو له ولې خپله صفایي پیش کوئ؟ د انسانانو دونه اوقات څه دی چې تاسو ورته راځئ خپله صفایي ورته پیش کوئ چې نه زه داسې نه داسې یم. هغه لوی ذات الله دی، هغو تاسو اینی، الله تاسو اینی، تاسو الله له به جواب ورکوئ په ورځ د محشر. تاسو به انسانانو ته خپله صفایي مه پیش کوئ. ډېر خلک کیدای شي زما د ویډیو نه پس بیا تا پسې خلک ویډیوګانې خوله وازه کړي او موږ پسې خو لګیا وي، موږ خو خیر بلد شي یو. زه اکثر ویډیوز وګورم، تاسو پسې هم لګیا یي، ما پسې هم لګیا یي، نو ما له دونه خندا راشي وایم دا خلک اوس هم دونه وزګار دی. نن سبا د هر چا دونه مصروفیت یي، دونه کارونه یي، او د هغې باوجود هم نن سبا به خلک راپاسي او په الف خان پسې به وایي، په شانم پسې به وایي، په نوره پسې به لګیا یي. نو کدو دا سوچ کوي چې مونږ په نوره احساس پسې خبرې وکړئ یا په الف خان پسې مونږ خبرې وکړئ او مونږ ډېر غټ کار وکړو، نو دا ستاسو غلط فهمي ده. تاسو تربیت دغه شان شوی دی، نو تاسو ځکه په بل پسې خبرې. زموږ ستاسو یو ملاقات شول،
الحمدلله هغې کې خدای پاک ماله یو ډېره ګټه راکړې وه او ستاسو په کار راغلی وم د هغې نه پس بیا مختلف کال راتلل موږ خو به خلکو ته کال ورکوو دغه شانتې پکې یو ځان یې پکې جعلي میجر حساب نو نمبر ما ورکړو که نه زما خو صرف نمبر ورکړو اوس یې په تندي خو نه ولیکلې چې په کال باندې څومره راځي تاسو په ډېر ښه جواب ورکړو خو د هغې نه خلکو ډېر عجیبه عجیبه هغه کس وس هم کله کله دا حرکت کوي کور ته کالونه شروع کی هغه پرایویټ نمبر نه کال راځي دمکیانې ورکوي خو هغه ته وایم که تاسو کولی شو نو تا به په هغه وخت کې کړي ته موږ ته کال مه کوه په کال چې ته دمکي راکوې نو زه ستا د دمکیانو نه یېرېږم که په تا کې غیرت وي نو راشه زموږ څه وکړه زموږ څه وکړه ښه کتونکو په دې باندې زه دا خبره کوم چې دغې کس په زما دا ویډیو بیا ګوري ولې چې نور احساس ویډیو په هغه بیند لګي تا له ما نمبر درکړو خو ستا د وجې زه ډېر بېعزته شوم تا خو وایي زه یو میجر خبرې کوم د دې دا مسلې حل کوم خو تا مسله حل نه کړه تا د هغې نه ډېر غلط مطلب واخیسته که نه ما خو هر څوک چې د مسله څوک حل کوي نو موږ به د هغې دپاره اواز پورته کوو په دې حالاتو کې تاسو پکې بهر هم لاړ شئ بل خوا هم لاړ شئ دغې طرف ته د خلکو ډېر نظر راشي بهر خلک لاړ شي نو هغو ته هغه ذهني سکون لږ میلاو شي دلته چې د پښتنو په دې ملک کې څونه یې نو دونه به د خلک منټلي ټارچر کوي هلته چې لاړ شي نو لږ سکون خو درته میلاو شي فیملی سره لاړ شي نو که تاسو هر څنګه سوچ کوئ خو هغه ستاسو د سوچ پورې خبره ده صحیح ښه کتونکو دې وخت کې زما دا دغه نه پس الحمدلله همدغه هیومن رایټس موږ هم ایسیو او دا هیومن رایټس ته بیا راغلله د هغې نه چې کوم دی خپل ستړی روان کړي دي او نن دغه هیومن رایټس د سوري لاندې چې دا کوم پروګرام و د دغې ځوان دپاره دا ویډیو سره شیر کړي چې چارواکو ته ورسي موږ وایو چې فضل محمد چې کوم د پیسو دپاره تختولی شوي دي دا د زر ته زر راپرېښودلی شي او ریاست دی په دې کې خپل کردار ادا کړي ډېره